افتتاح و آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک نو فرمائی مولانا سلمان قدر سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. صدق الله العلي العظيم. लाइव वीडियो सही के बने सही
جزاکم الله خیرا. داو جناب سلمان بدر صاحب چې د ستاسو د مخې د دې مجلس آغاز او افتتاح د تلاوت کلام پاک نو فرمایلا. د دې نه بعد زه د نعتیه یا د نظمیه کلام دپاره جناب مولانا قاری عزیز الله خادم صاحب ته درخواست کوم چې هغوی راشي ستاسو د وړاندې خپل کلام پیش کړي. محبوب وایم درود و سلام رو کاش روزی سر میکڑالی کلام رو نو که یوسف و زلیخانی و نیکڑی نو یا دس پین مخنا پر دیلر کا خدای دا پارنو ددی دندی ارمانی مگل پامرو نو تور زلفی پا دنیا با پیدا نشنو چه حاصل پریستا د زلف و مقام رو نو که موسیٰ پا کوئی دور راز دا اللہ کرو مخا مختا خری سکڑی کلام رو یا جولی تشا میرا وڑی دستا درتنو او کڑی ڈکا اکڑ دا انعام رو نو جولی تشا میرا وڑی دستا درتنو کڑی ڈکا اکڑ دا عزیز اللہ خادم دی دروزی امان
عجم پسر زمین کی ناقرار یم اے نسیم دا جواب انتظار یم مدینه منوری بندی ور تیر شا اے نسیم دا جواب انتظار یم رب دی کیسی پتونا پا قرآن کی ستا ثانی نشتا دیما پا جہان کی ارمانی حبیب اللہ ستا جدیدار یم ارمانی حبیب اللہ ستا جدیدار یم اے نسیم دا جواب انتظار یم مدینی منوری باندی ور تیر شا اے نسیم دا جواب انتظار یم گرزی دے سر گریوان دغی کوسو کی کاش کے شان پاسگانو لیونو کی پری رازی مکستا مینا کی پدار یم پری رازی مکستا مینا کی پدار یم اے نسیم دا جواب انتظار یم مدینی منوری بندی ور تیر شا اے نسیم دا جواب انتظار یم بچانو گدایان دستاد دردی دروزی دیدن چوکڑی بختور دی تا طبیب می حبیبا زبیمار یم تا طبیب می حبیبا زبیمار یم اے نسیم دا جواب انتظار یم مدینی منوری بندی ور تیر شا اے نسیم دا جواب انتظار یم چی ارزو ستا دروزی لری مدام زانتی اوبلا پریوکر داینام زا عزیز اللہ خادم دیر گناہگار یم زا عزیز اللہ خادم دیر گناہگار یم اے نسیم دا جواب انتظار یم مدینی منوری باندی ور تیر شا اے نسیم دا جواب انتظار یم جزاکم د دین بعد قرآن و سنت پر رڼا کې هغې په تعلیماتو مطابق د خبرې کولو دپاره دعوت خطاب ورکوم د دې علاقې نامور شخصیت نوجوان عالم دین جناب مولانا مفتی نعمان بدر صاحب ته چې هغې ستاسو د مخې د خپل زرین خیالاتو اظهار فرمایي جناب مولانا مفتی نعمان بدر صاحب بیا به دلته ودرېږم دغلته دلته به ودرېږم ښکته کرسۍ به لرکم په هغې کښېنه دغه لاندې ځای صحیح دی لاندې کښېنه
تو لاړ شه من دا موبایل ونیسه الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده ولا كتاب بعد كتاب الله ولا دين بعد دينه ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته ومن ادعى دعوى النبوة بعد محمد خاتم الأنبياء والرسل فهو مرتد كذاب دجال خارج عن دائرة الإسلام عند كتاب الله وسنة رسول الله وجمهور العلماء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في مقام آخر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود الشريف اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی جس سے قسمت نوعی بشر چمک اٹھی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے معزز علماء اکرام او د ختم قرآن پدی بابرکت محفل کی حاضرین و زما قابل قدر محترم و مسلمانان رونو داسی مجالسو کی شرکت یقیناً چه اولوی سعادت و خوش نصیبی وی زکر چه هم داسی مجالس وی چه باغی باندی دا اللہ خصوصی نظر وی پا مقدس مکہ باندی دا بندگان اللہ یادی برا آسمانونو کی
د فخر او د خوشحالۍ په طور باندې الله د دې خپلو بندګانو تذکره کوي. وخت په وخت زمونږ د علماء کرام د داسې مجلسونو او پروګرامونو انعقاد چې کوي د دې مقصد او غرض بس هم دا یو وي چیرې نن امت مسلمه چا کم خپل عظیم سرمایه عظیم نعمت چې د دې امت د عزت او سربلندۍ شان او شوکت او غلبې دپاره الله دې امت له ورکړی و هغه سرمایه پرېښې ده هغه عظیم نعمت یې شاته غورځولی دی. امت مسلمه دې خپل نعمت طرف ته متوجه شي. اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے. ہم دغا آرزو تمناوی یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. دا دغی مقصد دا پارا چھ مسلمانان دا قرآن خپل مخی تا کی دی دا قرآن سره په صحیح معنو کې خپل نسبت او تعلق پیدا کی. د دې لپاره دا دومره محنت او خواري وي نو الله دې هم زموږ او ستاسو دا را جمع کېدل په خپل دربار کې په صحیح عبادت سره قبول او منظور کړي او الله دې دا پروګرام او اجتماع د ټول عالم انسانیت لپاره خصوصا د دې کلي او د علاقې دپاره د خیر د رحمت او د هدایت ذریعه او سبب وګرځوي. زما محترم وروڼو زموږ او ستاسو سره چې دا کوم څه دي دا ټول د الله د طرف نه میلاو دي. وما بكم من نعمة فمن الله. الله فرمایي زما بنده ستا سره چې څه دي دا ټول درته زما د طرف نه میلاو دي. که ستا دا بدن و جسم دی که ستا دا اعضا و جوارح دي که تا ته نور د دنیا نعمتونه میلاو دي الله وایي دا زما د طرف نه میلاو دي. نبی علیه السلام فرمایي حدیث قدسی دی الله فرمایي زما بنده کله چې تا ته یو حاجت او ضرورت راځي کله چې ته سوال کول غواړي کله چې ته مدد غوښتل غواړي نو سوال به یو زمانه کې مدد به یو زمانه غواړي ځکه د هر څیز لا محدوده خزانې د چا سره دي د چا سره دي د الله سره دي. وان من شیء عندنا خزائنه الله فرمای د هر څیز لا محدود خزانې زما سره. ولله خزائن السماوات والارض ولله میراث السماوات والارض. نو حدیث قدسی ده نبی علیہ السلام فرمائی دا اللہ فرمان ده یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. زما بندتا ته هدایت پکار ده هدایت زمانه غواړه تا ته خوراک او اسکاک پکار ده زمانه غواړه تا ته کپڑا لباس او جامه پکار ده الله وی زمانه غواړه ځکه زما سره هغه لا محدود خزانی دي. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك إلا مما عندي مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله فرمای زما بندگانو کستاسو اولین و آخرین جنات و انسانان مړه او ژوندي او په وچوبه باندې په لمده باندې اوسېدونکي تاسو ټول راجمع شئ او د خپلو خواهشاتو مناسب مطابق تاسو زمانه سوال وکئ زه د هر بنده هغه خواهش پوره کم او ټولو ته د هغوی د خواهشاتو مطابق میلاو شي. الله فرمای بیا هم زما په خزانو کې د ذرې برابر کمی نه راځي.
نو دا ټول هر څه د چا د طرف نه میلاو دي دا د الله د طرف نه میلاو دي که دنیا دا زیب و زینت ده مال و دولت ده شان و شوکت ده صدارت و وزارت ده سلطنت و حکومت ده دا زندگی او دا عمر او دا ځواني ده الله وی دا ټول زما د طرف نه میلاو دي لیکن بیا الله د دې څیزونو حقیقت هم واضحه کوي زما بندګانو د دې متعلق واورئ اعلموا ان الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور قدم لنفسك ما استطعت من التقى إن المنية نازل بك يا فتى أصبحت ذا فرح كأنك لا ترى أحباب قلبك في المقابر والبلا إن أحسن الكلام كلام الله ملك العلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت الله وی چرته د دینه په تکبر کې را نشي په غرور کې را نشي ستا په دې ځوانۍ به هم زوال راشي ستا په دې زندګۍ به هم زوال راشي په دې عهده او منصب باندې به هم زوال راشي ما عندكم ينفد وما عند الله باق څه چې ستاسو سره دي دا به ختم شي خو تاسو له چې کم نعمت ما د ایمان درکړی دی د قرآن درکړی دی په دې باندې فخر وکئ په دې باندې خوشحاله شئ دا اصل نعمت دی په دې باندې چرته هم فنا او زوال نه راځي ایمان هغه نعمت دا اللہ وحدانیت هغه نعمت دا اللہ عظمت و محبت هغه نعمت توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا ایسا نہیں مٹھانا نام و نشان ہمارا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہیں دا مسلمان بدٹون نہ لوی خوشحالی پخپل ایمان باندی وی دین اسلام باندی بوی پا قرآن باندی بوی زکا دا خوش خوشحالی سیزونه دي د ایمان په وجه د مسلمان د الله په نسبت باندې څومره لوی مقام او مرتبه جوړیږي قرآن کې الله زموږ د عبرت او نصیحت دپاره دغه واقعات بیان کړي دي زما بندګانو ګورئ ایمان والا مې کامیابي ورکړې ده دنیا والا مې ناکامه کړي دي ایمان والا یو ابراهیم خلیل الله دی ټول قوم مخالف دی مور و پلار مخالف دي خاندان مخالف دی او نمرود چې ظالم و جابر د ټولې دنیا بادشاه اغم مخالف ته لیکن الله ابراهیم خلیل الله له څومره لویه کامیابي ورکوي چې هغه په توحید کې مصروف دی په یو وخت کې په مختلفو محاذونو باندې د باطل لګیا دی مقابله کوي کله خپل پلار ته خطاب کوي د الله د وحدانیت درس وله ورکوي واذ قال ابراهیم لابيه آزر اتتخذ اصناما آلهة اني اراك وقومك في ضلال مبين واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا زما أبا جانا زما قوما تاسو د کومو سيزونو عبادت کوي دا بوتان چې په خپلو لاسو مو جوړ کړي دې دښکته کیږي پورته کیږي د عبادت لایق د بندګۍ لایق صرف او صرف یو الله دی ذلك فطرهم وانا على ذلكم من الشاهدين چې هغه دا بوتان پیدا کړي دي هغه د ځمکې او اسمان له وجود ورکړی دی د عبادت لایق دغه الله دی د دغه الله عبادت او بندګۍ اختیار کوي اوس ابراهیم یو طرف ته یوازې دی ټول قوم بل طرف ته متحد دی ابراهیم یوازې دی کله هغوی منصوبه جوړه کړه چېرې دا خبره ختمول غواړي ابراهیم علیه السلام ورته ورځئ جبریل امین الله را لیږي جبریل امین راځي ابراهیمه که د مدد ضرورت وي مدد دې وکړم ابراهیم خلیل الله سره ایمان دی د چا د مدد ضرورت ورته نشته هغه سوی اما الیک فلا جبریل مدد ما ته ضرورت شته خو ستا د مدد ضرورت راته نشته ویسل ربک
سل ربك بحسبي عن سوالي علمه بحالي وی دا اللہ نا خو سوال وکا دا اللہ نا خو مدد غوارا وی نا زما اللہ ما تا گوری که زما دا اللہ زما سوزول منظوری دا ما تا قبول دی جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ دا اللہ پنم باندے دا اللہ دا دین دا خاطرہ ما دا خپل جان نظرانہم پیش کرا نو دا زما کامیابی و کامرانی دا زخپل منزل مقصود تا چدین ورسیدم دا آغازین برائی راس اللہ حکم کئی یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم و بیمار شو بیا وفات شو وی نبی علیہ السلام مونږ ته حکم وکړو مونږ ته غسل ورکو کفن مو ورته واغوستو د ده جنازه چې تیاره شوه نبی علیہ السلام وی مور له اطلاع ورکوي وی چې مونږ ورالو مور ته مو اطلاع ورکړه هغه چې دی نو راله وی چې څنګه راله د خپل نوجوان زوی خپو سره کېناسته او خپې یې داسې ونیولې د دغه زوی د مړ زوی خپې نیسي او د الله نه دعا کوي اللهم انی اسلمت لك طوعا وخالفت الأوثان زهدا وهاجرت إليك رغبا اللهم لا تشمت بي عبدة الأوثان إلا فخوش علي باندي مسلمان شوما او اے اللہ فخوش علی میں خپل وطن او علاقہ پریخو دا مدینی تا میں ہجرت وکو اللہ دا بوتانو عبادت میں پریخو دو او یوستا عبادت و بندگی میں اختیار کرا وز دین اسلام میں قبول کرے دے کہ مشرکانو تا پتو ولگی دا کہ دی زوے وفات شوے دے مر دے ناغا پا بما پا سٹوگی او پیشاری کئی وی بچی گو رئی دین اسلامی قبول کو مصیبت فراغ ہے اللہم لا تشمت بی عبدت الاوثان اے اللہ دا مشرکان او زما دا دشمنان پا ما مخوش علی اللہ زما دا زوی جوندے کے انس سے فرمائی وی موری دا دعا ختم کری ندا اگی زوی خپی اخوزولی کفنی دا مخ نلڑی کو جوندے کے ناستو وی بیا جوندے دے نبی علیہ السلام هم انتقال وشو او د موری هم انتقال وشو او دیر مدا دا نوجوان پا دنیا کی جوندے دے او بیا جدن وفات شو وی یو خبر دا او ی بل دا عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت تے وی یو لخکری ولیگو داغی امیر علا ابن حضرمی رضی اللہ عنہ مقرر کو انس سے وی زہم پا دی لخکر کیم وی مون چی کمزے تا ورسیدو دشمنان دا اغزین تلیو اگوی دا زمون دا راتلو خبر میرا شوے ہو نوی اگوی دا ابو اگر طول انتظام ختم کرے ہو وز دا ابو ضرورت دے مون تا دسکاک دا فراغ دا غسل دا اودس او وی امیر لشکر تا مسلمانان درخواست کئی چی دا ابو ضرورت دے وی علا ابن حضرمی فصلى بنا ركعتين بركات منزي من لراكو بألا سجتي اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا الله دو بوز الرد الله دو بوز الرد وما حط يده على ابن حضرمی لاسکتا کڑی ندی ہوا رالا وریز رالا پشبو شبو باندی باران داسی وریدو نالی ڈکی روانی دی تالابون او حوزون دوبون ڈکشو بیا مون پا دشمن پا سلاڑو دشمن پا دریاب باندی اوڑے دلے دے وی علا ابن حضرمی مون توائی چھ اے مسلمانانو زمون نظر با پچا باندی وی دا اللہ پزہاد باندی بوی دا مسلمان سر دا ایمان بل قیمتی یو سیزگم نشتا دا ٹھون عظیم طاقت و قوت اگر دا ایمان دے وی چی پا سمندر کو پوری وزو دشمن پسی بزو خطاسو بسم اللہ ہوئے او بیا یو سلور کلمات دی دریاب تاوی یا علیو یا عظیمو یا علیمو یا کریمو دا سلور کلمات دیوی بسم اللہ الرحمن الرحیم انسے وی مسلمانان پخپلو سرلو باندی سواری پا سمندر باندی لپاس روان دی او آغی طرف تا واوڑی دل خوی مون پوری وطلو خوزمون دا اسونو خبی قدری هم لمدی شوی ندی لگ وقت دشمن باندی مون غلبه بیا موندلا واپس پا دریاب را پوری وزو او بیا را پوری وطو وی بیا هم زمون دا اسونو دا خبو قدری
زمونږ د اسونو خپو ته اوبه قدرې هم نه دي رسېدلې. دا و مسلمان چې کله مسلمان په خپل ایمان باندې خوشحاله و، په ایمان باندې محنت و، عملی زندگی و. لگاتا تھا جب تو نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا دریا کو تو رست چھوڑ دیتا تھا. چڑھتی سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا. تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا لغت غریب، جب تک نہ دے تیرا دل گواہی. نن د مسلمان کلمه په جو باندې ده. دا محنت هم د دې دپاره دی د مسلمان ایمان والی یقین و عقیده دا زړه ته چې یې نکوزه شي. زمونږ د علما کرام درس قرآن او حدیث جوماتونو کې ورکوي. زمونږ دا تبلیغي ملګري در په در، کلي په کلي، علاقه په علاقه، ملک په ملک بسترې اغوستې او ګرځي. بس دغه یو آواز دی، میری زندگی کا مقصد یا الہی، میری زندگی کا مقصد بس یا الہی، بس تیری رضا و خوشحالی. میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری کلام کی سربلندی، میری زندگی کا مقصد تیری معرفت و بندگی. میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. هم دغه غم و فکر دی، ځکه وخت په وخت داسې اجتماعات کیږي. وایي درېیمه خبره مونږ دا وموندله چې لږه موده وروستو علا ابن حضرمي وفات شو. مونږ په یو ځای کې قبر کې دفن کو. یو کس راغی، وی دا څوک دی؟ وی مونږ ورته وی هذا خیر البشر، هذا خیر البشر علا ابن الحضرمي. دا په انسانانو کې بهترین انسان صحابي رسول علا ابن حضرمي رضی الله عنه دی. وی دې کس راته ووي چې دا ځمکه داسې ده چې دا مړي نه قبلوي، لاش د مړي بهر ته راغورځئ. تاسو مهرباني وکئ د دې ځای نه یې وباسئ، یو 2 میله لرې دې بل ځای ته ویسئ، هلته ځمکه مړی ځان ته پرېږدي. وی مونږ هم مناسب وګڼله چېرې دی راویستل غواړي، داسې نه چې مونږ لاړ شو او ځمکه یې لاش بهر ته راوغورځئ. وی اوس ګورئ د الله قدرت، اوس د الله شان ته ګورئ. وی چې کله مونږ لحد کولاو کو ومو کتل، اوس لږ ساعت مخکې په خپلو لاسو مونږ دې قبر کې کېښودو، دفن مو کو. خو چې مونږ لحد کولاو کو ګورو علا ابن حضرمي لاش په نظر باندې نه راځي. الله داسې حفاظت کړی دی. خو صرف په قبر کې یو شی مونږ ولیدو چې تا حد نگاه نور نور دی، رڼا رڼا ده، چمک دمک دی، او قبر ټول د یو نور او د رڼا نه ډک دی. باقي هېڅ څه پته پکې نه لګي. دا دی مسلمان چې مسلمان به لاس اوچت کو. آخري خبره عرض کوم، خبره ختموم. دی مسلمان له الله ډېر لوی شان د ایمان او د قرآن پوجه ورکړو، لیکن نن مونږ د دې قدر ونه کو. یو خدا عزم وکړو چې د خپل ایمان او قرآن د دې به قدر کو، د دې به چې دی نو قدر کو، د دې به شکر په دې باندې ادا کو چې د الله د طرف نه عظیم نعمتونه میلاو دي. انس رضی الله عنه فرمایي یو صحابي تاجر دی، د تجارت په سفر باندې روان دی، وسره تجارت سازو سامان دی. ډاکو په لاره کې پیښ شو، ورته وی سامان یو طرف ته کا، سامان هم زما دی، اول به تا قتلوم. دی ورته وی یره ستا مقصد سامان اغوستل دي، سامان تا ته میلاو، خو ما مه قتلوه. هغه ورته وی نه نه دا کیدی نشي، اول به تا قتلوم بیا به ستا دا سامان اخلم. اوس دا صحابي رسول حقیقي ایمان والا دی، حقیقي کلمې والا دی، حقیقي قرآن والا دی. اوس دی څه کوي؟ هغه ته وایي ماله د 2 رکعاتو مانځه اجازت راکړه. هلته اودس کوي، مانځه باندې ودرېږي، د مانځه نه وروستو بیا 3 ځله یو زبردست دعا غواړي. او دعا څه غواړي؟ یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما يريد اسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني. 3 ځله دا دعا یې وغوښته. په دې کې یو سور په سورلۍ باندې راښکاره شو، نیزه او توره یې په لاس کې، او په هغې ډاکو باندې یو غوزه
گزار وکړو په گزار سره هغه دوه ټوکړې شو ختم شو او بیا دې د طرف ته متوجه شو دې ډېر په حیرت او تعجب سره تپوس کوي یاره ته څوک یې چې د دې مصیبت او د دې پریشانۍ په وخت کې په دې صحرا او بیابان کې تا زما مدد وکړو اوس واورئ دا ورته څه وایي دا سوار ورته څه وایي زه څوک یم وایي زه انسان نه یم زه پیری نه یم زه د الله نوراني مخلوق فرشته یم او د څلورم اسمان فرشته یم د هغه ځای نه ستا د مدد دپاره راغلی یم خو چې کله تا اول ځل دا دعا وکړه یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما یرید وی بره د اسمانونو دا دروازې وجړقېدې په اسمانونو کې وجړقان شوه تا دویم ځل دعا وکړه په اسمانونو کې یو شور او غوغا شوه او چغې شوې کله تا دریم ځل دعا وکړه نو اسمان کې یو اعلان وشو چې په مخ د ځمکه یو مصیبت زده دی پریشان حاله دی د هغه د مدد ضرورت دی وی ما الله ته درخواست وکړو الله د دې بنده د مدد لپاره ما ولیږي الله اجازت راکو او د څلورم اسمان نه د دې مانځه او د دعا په برکت زه ستا د مدد دپاره راغلی یم او بیا ورته وایي خوشخبري واوره زیری واوروه قیامت پورې راتلونکو مسلمانانو ته دا یو زیری او دا یو خوشخبري واوروه دا پیغام زما ورسوه چې دا دعا ستا سره خاص نه ده کم مسلمان نارینه کمه مسلمانه زنانه هم د ضرورت وی او کنوي د یو پریشانۍ دپاره د یو ضرورت او مسلې دپاره اودس وکړي دوه رکعته لمونځ وکړي او بیا دا دعا وغواړي دا ضرورت او حاجت به الله ضرور بي ضرور چې دی نو پوره کړي دا مسلمانو نو الله سوی و اوفو بعهدی اوفی بعهدکم زما بنده ته زما وعده پوره کا زه به ستا وعده پوره کم دا الله وعده څه ده وقال الله انی معکم الله وایي زه به ستا ملګری یم خو کله په هغه وخت کې چې ته تس د خولې مسلمان یې نه صرف د قرآن تلاوت کوې درس و تدریس کوې نه قرآن الله د عمل دپاره رالیږلی د قیامت یوه نښه دا هم ده وایي خلک به راپاسي سینو کې به قرآن نه وي دماغو کې به قرآن نه وي اوراقو کې به قرآن نه وي قرآن به بله تلی د الله د عرش د لاندې د ګبین د مچۍ په شان به بنګ بنګ کوي او تاویږي به الله به وایي زما کلامه ولې رالې وایي الله د کم ځای نه چې تلی وم هم هغه ځای ته واپس رالم ولې رالې وایي الله د کم مقصد دپاره چې دې لېږلی وم هغه مقصد زما نه پوره کېږي ستا بندګان زما تلاوت خو کوي په خوش اوازۍ سره خو مې لولي درس و تدریس خو کوي تعلیم و تعلم خو روان دی خو عمل نشته قرآن اللہ دا عمل دا پارا نازل کرے عمل سے بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ ہاں کی اپنی یہ فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری نو عمل اصل قرآن باندې عمل دی ایمان باندې چې دی نو عمل دی نو الله سوی زه به ستاسو په هغه وخت کې مدد کوم چې کله تاسو په حقیقي معنو کې ایمان او قرآن والئ لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار تبع لا سوچتوا ستا هر پریشانی ختمه ستا هر مسئله حل ستا هر حاجت و ضرورت به پوره کیږي نن هم د دغه مقصد دپاره مولانا امین صاحب دا غوی منتظمینو دا پروګرام جوړ کړی دی چې راشئ مسلمانانو دا یو عزم وکړو چې انشاءالله قرآن به خپل مخې ته ایږدو د قرآن دا پیغام به رالو مخلوق خدا ته به رسو او دا قرآن به په خپله زندګۍ کې راولو نو انشاءالله دا به د ټولو عزم وي که نه نو هم د دې دپاره یا الهی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج الرسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے اللہ دی پا صحیح معنوں کی زمون پزلونوں کی دا قرآن او دا قرآن والا سرا صحیح منع او محبت پیدا کی دا قرآن دا تعلیمات مطابق تے اللہ زمون کا زندگی نصیب کی یہ کم معشومانو چو قرآن نا ختم کری دی اللہ دوی دا قرآن صحیح حافظان قاریان بعمل عالمان دا دین دایان او صحیح مجاہدین جوڑ کے اللہ دا طول مدرسو او دینی ادارو دا ہر قسم شر او دا فسادنا پرو پرو حفاظت فرمائی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين Yeah.
جزاکم الله خیرا. زمونږه ډېر محترم ورور نوجوان عالم دین جناب مولانا مفتی نعمان بدر صاحب چې هغوی مونږ او تاسو ته د قرآن او سنت په رڼا کې کمی عجیب و غریب د فوایدو د علومو نه ډکې خبرې وکړې. الله تبارک وتعالی دې مونږ او تاسو له په هغې د عمل توفیق راکړي او الله تبارک وتعالی دې زمونږ دا مجمع او دا غونډه په خپل دربار عالیه کې قبول کړي او الله تبارک وتعالی دې د دې مجمع چې څومره آداب دي د هغې مونږ له توفیق راکړي. زمونږ چې کوم دوه مېلمانه پاتې دي جناب شیخ الحدیث استاذ مکرم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی هم راورسېدل او زمونږه ډېر محترم معزز مکرم مېلمه جناب مولانا شاه عبدالعزیز صاحب مانسروي دامت برکاتهم العالیه هغوی هم تشریف راوړی دی او انتظار یې وکړو او هغوی دواړه به انشاءالله بیانات کوي. د هغې نه مخکې ختم القرآن به وشي. د ختم القرآن نه بعد به مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتهم هغوی بیان کوي او بیا بل مېلمه انتهایی په توجه سره کښېنئ. جزاکم الله. درخواست کوم قاری انوار الله صاحب ته چې هغوی ماشومانو ته د قرآن کریم ختم وفرمایي. بس بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم